بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دي سورة الزمر وي ذکر چې په دې صورت کې د جهنميانو او جنتيانو په جماعت کې د داخلي دوه خبره ذکر کیږي. نو په دې وجه دې سورة الزمر وي چې لفظ د زمر پکې راغلی. د سورت مکی سورت تی سوا د درو آیاتونو چې دا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم دا درې آیاتونو دا مدني دي. د حضرت وحشی کلبی رضی الله عنه مبارک نازل دي. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره دا سورت یو کم سلوختم دی نازلېدو په لحاظ سره یو کم شپېتم دی. په دې سورت کې اته رکوعات 15 او یا آیاتونه دي. سورت چونکې مکی دي او په مکی سورتونو کې زیات زور په عقیده توحید او په دلایل د توحید او د عقیده د شرک تردید باندې دي. په دې صورت کې زیات زور په دې مسله باندې دي. بل داس د دې صورت په اولنې رکوع کې د قران کریم صداقت بیانې د مشرکان کافرانو د شرک مقصد ذکر کړي. دا مشرکان چې دا شرک د دې د فار چې موږ الله ته نږدې شو په دې شرک باندې الله فرمایي چې ما ته په شرک او په کفر نه نږدې کیږي. او بیا الله پاک نفی اولاد کی چې زما اولاد نشته. د خپل توحید دلایل بیانې ځمکه اسمان ورس په میش په ورځ ستاسو پیدا کول د یو نفس نه غیر لپاره بیبي ستاسو لپاره قسم قسم سالوي دا ټول د الله د یووالي دلایل دي. او بیا الله پاک بندگانو ته فرمایي که تاسو ایمان نوړي فایده مخفل ده او که ایمان نه وروړي نقصان مخفل دي. او د مشرک طبیعت ذکر کی په وخت د کفر په وخت د تکلیف کې الله ته आवाज کی او په وخت د راحت کې خپل خدایانو ته आवाज کی. او بیا الله پاک د مؤمن او د کافر د عالم او د جاهل تفریقه ذکر کی نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب نازل دل کتاب من الله د الله د طرف نه العزیز غالب ذات لګي مکیم ذات ان نزلنا الیک الكتاب بالحق یقینا من نازل پیغمبر علیہ السلام پتا باندې قران پاک باندې فعبد الله پس عبادت د یو الله کوم مخلص له دین پدا سال کې خالص کول کی خاص الله لپاره دین الله خبردار لله دین خالص خاص الله لپاره دین خالص دي. والذین اتخذوا من دون الله کسان چې دین سوا د الله پاک نه خدایان ما نعبدهم دی وای چې موږ عبادت نه کوو الا مگر دې لپاره یو قربون الى الله زلفا چې دین نزدیک کې موږ الله پاک ته پنځه کول سره ان الله يحكم بين بشک الله پاک په فیصله کې په ما بین د دې کې په ما په اختلاف فاصله دې په کې اختلاف کوي. ان الله لا يهدي من وكاذب كفار بشک الله پاک دې نه کې چاته څوک دروژن او کافر لو اراده الله کچره اراده کې الله پاک یې تخدا چې نه اراده کړو الله پاک ان يتخذا چنی ولی ولدا اولاد لکه څنګه چې دوی دا مشرکان وي لستفا مما يخلق ما يشاء الله پاک بخامخا ورکړي وي د خپل مخلوقاتو ځان د پار اولاد لیکن سبحان پاک د الله پاک د اولاد الله پاک ځان د پار بچي نه دی غوښتي الله پاک بچي نه غواړي اراده نه د کړی. والله الواحد القهار دا الله پاک یو دی غالب ذات دی خلق السماوات والارض بالحق الله پاک پیدا کړ اسمان زمکه په حق باندې یکور الليل على النهار الله پاک ران غاړي په پورز باندې او یکور النهار على الليل او الله پاک ران غاړي ورځ در پښپ باندې وسقيا داخلي شپې لره پورز باندې داخلي ورځ در پښپ باندې وسخر الشمس والقمر مطابق ورسپک مې کلون دا ټول یو دي روان دي لدل مسما تر دې نیټي مقرری پوری الا خبردار هو العزيز الغفار ذا لا غالب وبخن کی ذات خلقکم من نفس واحده الله پاک تاسو پیدا کړی د نفس ثم جعل منها زوجها الله پاک پیدا کړی د نفس نه د لپاره بیبي آدم علیه السلام وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج الله پاک پیدا کړی ساده پاده سارونه ته قسمه غړي چيلي او يخلق في بطون الماء الله پاک پیدا کړی ساده پاره ګیډ د میندو تاسو کې خلقن بچي من بعد خلقن پس پیدایش نه بی ظلمات ثلاث پدرو قسمت تیارو کی یو تیارو د ماشوم د پیدایش د جاله دا دویمه تیارو د رحم دا او دریمه تیارو د ګیډه دا په دې ټولو تیارو کې الله پاک د نن بچي پیدا کړي ذالک الله ربکم لهم د الله پاک تاسو رب دې د پاره بچي لا اله الا هو نشته بل معبود سوا د نه پانه تاسو 55 غوړول شي
ان تکفروا کجه تاسو کفر کوي مشرکانو نو فإن الله غنی عنکم بشک الله پاک تاسو شرک نه به پروا دی الله پاک ته نقصان نه رسیږي ولا يرضى لعباد الكفر الله پاک نه خوشاليږي د خپل بندگانو په کفر باندې وان تشکروا يرضى لكم کجه تاسو شکر د الله وباسي الله پاک خوشاليږي په دې باندې ولا تزر وازره وزر اخرى او نشي چتول اوچتول کې بول دبل ثم الى ربكم مرجعكم بیا خپل لب تاسو واپسی په ربكم صلی الله علیه خبرداري ده کې تاسو بما كنتم تعملون پس او د عملونو تاسو نو علیم بیا بشک الله پاک خپې پر ژوند شنو باندې وای دا مسل انسان درون د عرب منی بل هر چې انسان کافر ته تکلیف دی را بل خپل رب په داسې حال کې چې الله پاک ته رجوع کوي ثم اذا خول نعمت من بیا چې الله پاک ورکړي د نعمت د خپل جانب نه نسیا دیر کی ما غسو کانه دول چې در بل لغیتا من قبل وړاندې یعنی الله پاک ظاهر کی وجعل لله اندادا نو ګرځید الله پاک د پر شریکان ليضل عن سبيل پار چې گمراه کی خلق د الله تعالی نه قل تو فرمت تمتع بكفر قليلا فیدا ول په دنیا باندې بكفر په دې خپل کفر باندې قلیل کما انك من اصحاب النار یقینا جهنم یا نه امن وقانت عنا الليل ایا سوچ عبادت کی د شپې په اوقاتو کې ساجدن په سجده کې واقع من پولاړه باندې افضل اخرمت یریږي د اخرت نو يرجو رحمت ربي دې مسد الله پاک د رحمت قل تو فرمای هل يستوي الذين يعلمون برابر دي علماء والذين يعلمون او غير علماء انما يتذكر اولو الالباب يقين الناس يتاسلي خاوندان د عقل قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم فمخي ركوكي دا عقیده د توحید دعوت او رد د شرک شو په دې رکوع کې د عقیده د توحید دعوت او رد د شرک ذکر کیږي په دې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری الله پاک ذکر کوي چې خلکو ته و چې تقوا اختیار کړي چې تقوا اختیار کړي الله پاک ور جنت ورکړي بیا خپل ذمہ داری بیان کړي چې الله پاک ما تم حکم کړی د عبادت خالص د یو الله او بل نفي د شرک تو فرمای پیغمبر علیہ السلام دی خلق ته وای چې ما د خپل لب نافرمانی کنه ما به د الله د عذاب نه څوک بچ کی ک الله پاک سره څوک شریکان یو دا څوک شریکان نشته تاسو عبادت کوي سوا د الله د چامو چخوغي ګوري په دې عبادت کې تاسو کار تاوان دي او بیا د جهنم حالات بیانې چې په جهنم کې د پاسنا اور یزی بوی سور به د جهنم د اور وی لاندې بم د جهنم اور وی پدې کې به الله پاک جهنم جان کافرانه چي او بیا د مؤمنانو صفات الله ذکر کوي نیکان بندگان د الله هغه دي چې د شرک نه ځان بچ کړي د دین خبره ووري پاغي عمل کوي دا نیکان بندگان دي او بیا د مؤمنو د کافر فرق ذکر کیږي د مؤمنانو جنت کې نعمتونه ذکر کیږي او بیا اخره کې د الله پاک د طرفنا د زمکه د مریض مکی ژوند کېدل او هغه فصل زرغونې دل هغه بیا او چې دل هغه زری زکیدل د یو الله پاک قدرت تاکید د توحید دلیل ذکر کی نو فرمای قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام یا عباد الذين امنوا اتقوا زما بندگانو احساس چې هغه بندگانو ته چې مؤمنان اتقوا تاسو په اختیار کړئ ربکم د خپل لبنا او یریږي د خپل لبنا شرک نه ځانو ساتي د کفر نه ځانو ساتي د ګناهونو ځانو ساتي الذين پاره کسانو سره چې نه کاندي فی هذه الدنيا حسنه په دې ژوند د دنیا کې نه کاندي د پر حسنه جنت دی ورد الله واسع ازمکه د الله پاک ډېر فراخه ده انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب شک پورا ورکول صبر کوونکو ته دی بدی به حساب قل تو فرمای ان امرت انا عبد الله بشک ما ته حکم شي عبادت کوم دی الله مخلصا پدا سال کې خالص کوونکی د الله پاک د پاره دین لرا او امرت ما ته حکم شي لنه کو نو مسلمان چې پایز شپ اول د مسلمانانو په خپل دور کې قل تو فرمای ان خاف ناصر بیا دا یو منادي کو چې نه فرمانی کوم د خپل زیریګم چې نه فرمانی کوم د خپل د عذاب د لوی ورځ نه یریګم قل الله اعبد مخلصا له ديني قلت فرمای پیغمبر السلام الله پاک چې دی اعبد د عبادت کوم مخلصا پدا سال کې له دین دا په خالص کوم خپل دین فعبدوا ما شئتم من دوني تاسو عبادت کې د چا چې تاسو غوښه سوا د الله نه قلت فرمای ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم بشک تاوانه کسان تاوان کې چې خپل ځان وعلم اقبل اليوم القيامه قیامت الله خبردار ذلك هو الخسران المبين دا ښکار نقصان او تاوان دي لهم د دې لپاره به فقین د پاسنه ذلل اوريزي من د جهنم د اور
ومن تحتهم ذلل لاندې دی با اوریځ وي لوګي به وي اور به وي د هغې لوګي به اوریځ وي ذلک همدا خبره یخوف الله بعباد الله پاک کوي په دې عذابونو سره خپل بندګان یا عبادی فتقون زما بندگانو تاسو یریږئ زمانہ والذین اجتنبوا الطاغوت او کسان چې دی ځان بچ کړو د کافرانو د مرګتیانه د شیطان د عبادت نه ان یعبدوا دا چې دی عبادت دغه کوانه ور الله درجو الله پاک تعالی او مل بشد لپاره خوش خبر دی فبشت عبادت دی ورکا زما بندگانو ته کوم بندگان ته الذين بندگانو ته ورکا يستمعون القول چې دی خبره ته وګدي او عمل کوي فيتبعون احسن تابعداري کوي د پنه کې سره اولئک دا کسان چې الذين کسان دي هدا الله تعالی پاک دی ته هدایت کړو اولئک هم الباب دا کسان خوندان د عقل افمن حق علی کلمت العذاب آیا رسول چې باغ باندې ثابت او شک کلمه د عذاب افانت تنقذ من فی النار آیا تو بچ افانت تنقذ من فی النار آیا تو بچ کول شي هغه چاله په جانب کې پیغمبر علیه السلام د استفتیان لكن الذين اتقوا ربهم لكن کسان چې تقوا تر خپل رب نه لمد دي په وی غرفن بنگلې من فوقها غرفن د پاسه بنگلې وی مبنیه جوړ شوی تجري من تحتنا چې بهي بلان داغل انه نورنا وعد الله دا وعد الله پاک دلا يخلف الله الميعاد الله پاک مخالفت نه کوي پر وعد الله تعالی ته ان الله بشک الله انزل من السماء نازل اسمان طرف نو فصل يا نبي پس روان کی دی بولا یا نبي في الارض روان کی چني پزما کباندي ثم يخرج بيزا عن بير وبس بدي باندې فصل مختلف رنگون ولا ثم يهيج فتراه مصفرا بيوجشي تبوين دي لا تزير دي فصل لرا ثم يجعلوا حطاما بأوغج الله پاک دار سریزا ان فی ذالک یقینا پدی کی لذکر خامخانسیت دی او الباب د عقل مند خلق ربا الفمن شرح الله صدره للاسلام پمخ رکوع کی د مؤمنانو د کافرانو د دو جماعتونو تفریقه بیان شو او داغي انجام بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د مؤمنانو د کافرانو تفریقه او داغي انجام بیانېږي الله پاک فرمایي چې آیا هغه بندا چې دا سینا د هدایت د پاره کولو شو آیا دا برابر دي دا بندا سره چې دا سینا د هدایت نه تنگ دا بندا د هیڅ کله برابر نه دي بیا الله پاک د قران کریم صفت او د مؤمنانو حالات بیانې چې الله پاک له قران نازلې د مؤمنانو سرمن د الله د يرن اور پیږي زړونه یې نرم شي د الله پاک دا يرن ادا هدایت والا خلق دي بیا الله پاک د مؤمن او د کافر فرق ذکر کوي آیا هغه څوک چې هغه مؤمن دي او کافر دي د په منځ کې آیا دا دواړه برابر دي اس کله برابر نه دي مؤمن د جهنم نه بچتي او کافر ته به ویل شي چې جهنم عذاب وسکي بیا قران کریم صداقت الله پاک بیانوي او د مشرک انسان او د مسلمان انسان داغي مثال بیانوي یو سړی دی هغه خالص صرف د یو کس دی دا مثال د مؤمن دی د یو الله بنده دی او یو سړی دی هغه مشرک دی دا هغه مثال د سړی دی چې هغه مولاګانو او مالکان ډیری یو به یو خوراکاږي بل خوراکاږي دا مثال د شرک او د مشرک سړی دی آیا دا دواړه سړي برابر دي نه دي برابر تاکه غلام چې سر دیو الله دی دا کامل بنده دی چې دیو الله پاک تابعداري کوي او کوم بنده چې د الله پاک سره شریکان لټي د مثال دا بنده لري چې د مشران ډيري یو په یو خوراکاږي بل خوراکاږي د چا په کار باندې را نشي دا د مؤمن او د مشرک مثال شو افمن شرح الله او بیا د سورۃ په اخره کې دا رکوع په اخره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک وعده د مرګ ذکر کې تبل مفات کېږي استاده امتیان به هم مفات کېږي بیا په حشر د قیامت پر د ټول کې
افمن شرح الله صدره الاسلام اي پس ارغه سوچ چې سینه کوي کې الله پاک دا اسلام ته چې کولو کې الله پاک دا سینه اسلام ته په والا نور پر دی په نور باندې مې رب د خپل طرف نه په ویل بس حرکت القاسیتی د سخت قلوب زړه د پاره من ذکر الله د ذکر نه اولئک فی ضلال مبین دا کسان په کار گمراهی کې الله نزل احسن الحديث الله پاک نازل احسن الحديث قیسته خبری قیسته کلام قرآن کتابن چې دا کتاب دی متشابه نه یو بل پشان دی مثانیا بار بار لوستل شي تقشعر منه چې رپیږي داغینا جلود الذين سرمنده کسان یخشون نبم چې ری د خپل لبنا ثم تلين جلود بیان میږي دي سرمنی او قلوب ندي زرون الى ذکر الله تعالی پاک ذکر تا ذالکم دا کسان چې الله د هدایت الله دی به ان شاء الله پاک دې کی چاته چې په واړي ومن يضل څوک الله پاک بیلار کی فما له من هاد پس نو دا پار څوک لار خودون کی افمن يتقي بوجهه سوء العذاب اي پسرا سوچ غزان بچ کی د بد عذاب نا يوم القيامه ز قیامت باندې وقيل ويل شي ظالمان تذوقوا تاسو سکي ما كنتم تكسبون عذاب دا غسه چې تاسو کوم دنیا کار نکړي كذب الذين من قبل تكذيب کوي کسان چې وړاندې دبیر فاتهم العذاب من حيث لا يشعرون فشراب شي پدی باندې عذاب دا غزه نه چې دي ته پته نه لګي ها فسراغ پای باندې عذاب دا غزه نه چې ته پته نه پیدل فذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا بس الله پاک اوسکو دویتا رسوایی په جون د دنیا کې ول عذاب الله د اکبر لوکان عالم مقام عذاب د اخرت د لوی دي لوکان عالم کا چې دی پیلي ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل فتاقسن بيان الناس خلق د پاره په دې قران کې هر قسم مثالونه لعلهم يتذكرون د پاره دي چې سوچ او فکر وکړي قران عربي دا قران کریم دا عربي غیر ذي وجن ندی خاوندا کوګوالی لعلهم يتقون تبارا دي چې دي متقین شي ضرب الله مثلا لفي شرکا متشاکسون بیان الله پاک یو مثال دی سړي چې پای کې شریکان وي متشاکسون بد اخلاق مخالف کسان سړي یو دي مالکان داسې ټول بد اخلاق او بدتمیزي په خپل منځ ته مشرک مثال ورجل نو بل یو سړي چې غلام دي سلما لرجل ټول د یو کس دی هل يستويان مثل آیات والا برابر دي الحمدلله ټول صفاتون الله پاک د پاره دي بل اکثر نه لکه اکثر د بین په انک میت بشکت پیغمبر علیہ السلام تم وفات کیدون کی وای نو میت یقینا دی به وفات کیږي ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون یا بتاسو پر ځکه قیامت په نظر تاسو باندې جګړه کوي فمن ازدم ممن كذب على الله فمخکر کو کی د مؤمنانو د کافرانو د دوالو نتیجه بیان شو اوس په دې رکو کې هم د مؤمنانو د کافرانو نتیجه بیانېږي کافر انجام اول ذکر کیږي جهنم بیا د مؤمن انجام ذکر کیږي جنت او خوشاله د ګناهونو معافي بیا الله پاک په اختیار ذکر کې هدایت زماده چاته چې زکو چاته چې ما هدایت کو سو کم بیلار کول نشي بل الله پاک د توحید دلیل عقلی ذکر کیږي پیغمبر علیہ السلام دی کافرانو سره مناظره وکا کافرانو توایا چې زمکه اسمانو نه چا پیدا کړی دي خامخا بدی وي چې دا خو الله پیدا کړی دي مناظره نبی دوی توایا ستاسو دا خدایان چې تاسو عبادت کوئ کچره الله پاک اراده او کی ما تا د تکلیف را کول استاد خدایانو کې دا طاقت شته چې ما نه دا تکلیف لري کی یا الله پاک مات اراده او کې د خوشاله او د رحمت استاد خدایانو کې دا طاقت شته چې دا رحمت د الله بن کی نشته ټول اختیار دی یو الله سره دی نو مناظره وسو بل نبی علیہ السلام تعالی په خپل ذمہ داری بیان ته وایا چې تاسو په خپل حال باندې عمل کوئ زه په خپل حال باندې عمل کوم ګورو با انجام به چا خو د چا به بد په چا عذاب راځي بیا په اخر کې درکو صداقت د قران کریم الله پاک بیانې
نو فرمایي فمن ازلم سوق دې لوی ظالم ممن دا چانا کذب علی الله چې دروغ تړي په الله باندې چې د الله لپاره بچي ثابتې وکذب بالصدق او تکذیب کوي د رښتیا کلام چې قران دی ارجاء او کله چې راشي د قران الیس فی جهنم مثل للکافرین اینشتر په جهنم کې ټکانه د کافرانو ولنشتر والذي جاء بالصدق وا بندا چې راتګو کو په دې رښتیا کلام قران باندې وصدق به او چا چې تصدیق کو د دې پیغمبر ولایګو مل متقون دا کسان متقان دي لهم د دې د پاره بوي ما غنعمتنا یشاون چې دی بیغوار اند رب په ځخپل لب باندې ذالک جزاء المحسن دا بدل نه کانو دا لیکفر الله عنهم د پاره چې الله پاک لري کې د دوی نه اس الذي عملوا اغبت کان چې دې کم کړی وي چې مدر احسن الذي كان يعملون او بدل ورکړي الله پاک دې ته د نه کې په بهتر راغی چې دې کم په دنیا کار نکړي اره صلی الله بکاف عبد وین د الله پاک کافی د خپل بنده د پاره وي خوفونک او دا کافران تا یری بالذین من دون با خدایان چې سوا د الله دي یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشرکان کافرانه علی چې تاسو زموږ بوتان به ادبی کوي خو زموږ بوتان به تاسو هزار در رسی زموږ بوتان پسته خبره کې زموږ بوتان به تاسو تکلیف تر الله پاک فرمایي چې ستاسو لپاره کافی هم د بوتانی سم نشي کولی و مې یذل فما له من هاد سوچ الله پاک بلار کې نشته پر سوګلای کون کې و مې یاد الله سوچ الله پاک هدایت او توفیق فما له من مدل اشترا پاسو گمراه کون کې نو هدایت ورکول د الله توفیق گمراهی ورکول د الله توفیق الیس الله بعزیز ذی انتقام نه الله پاک غالب او خاوند بدلی ول انسان من خلق السماوات کچره پیغمبر اسلام ته پوز کی چا پیدا کړی اسمان نظم کې والارض یقولون الله قام قبض چې الله قلت فرمای پر ایتم ما تدعون من دون الله تاسو مت خبر راکیا خدایان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله ان اراد الله بالذر کچره الله پاک ارادو کې ما ته تکلیف را کولو هل هن کاشفات ضر یا استاد خدایان دا سشته دي چې لری کی زمانه دا تکلیف او ارادنی برحمتنی الله پاک ما ته ارادو کې د خوشاله هل هن واسکم سیغات رحمتي آیا استاد خدایان دي داسې چې تکلیف چې دا رحمت زمانه بن قل تو فرم حسبي الله کافی د الله علی توکل متوکل پر الله پاک باندې توکل پکار چې یتوکل متوکل توکل کوي متوکل قلت فرمای یا قوم اعملوا ولا مكانتكم اذا قوم تعملوا بخپل حال باندې اني عامل بشکل زم عملكم فسوف تعلمون زرد چې تاسو په پیښ چې پچا باندې بد انجام راځي مياتي عذاب يخزي چې پچا راځي عذاب در رسوای او يحل علي عذاب مقي پچا باندې راځي عذاب دا مشوالي ان نزلنا عليك الكتاب للناس بالحق يقين من الناس له پتا باندې قران پاک باندې فمن اهتدى چې هدایت قبول کو فلنفسه ځان د پاره قبول کو ومن ضل چا سوچ گمراه شو فإنما يدل عليها وبال د گمراهي به په دبان او مان تعالی به وکیل تر پیغمبر اسلام په دی باندې به وکیل ذمہ دار الله يتوفى الانفس حين موتها فمخکې رکوع کې تردید د شرک بیان شو اوس په دې رکوع کې هم تردید د شرک بیانېږي د آیت کریمه د نن سبا دور معتزله چې زمونږ استاسو په معاشره کې په وطن کې هغې ته پنجپریان ویلی شي د قبر د جن په انکار باندې دا هغوی دلیل پیش کوي پنجپریان وی په قبر کې عذاب ثواب نشته د دې خپل نوم دی اشاعت التوحید والسنه غوړ نوم دادی او حقیقت کې د دې خپل نوم پنجپریان دی د پنجپریان وی په قبر کې عذاب ثواب نشتا او دلیل کې دا آیت پیش کړي پس به وګورو اول د دې دلیل به دی په طریقه وایو او بیا به د آیت صحیح طریقې سره ان شاء الله وضاحت کو چې د آیت حقیقت کې مراد او مطلب سره د پنجپریانو وضاحت دادی هغوی وی چې انسان نه الله پاک
په وخت د خوب کې روح واخلي نو بعض خلک الله په خوب کې مړ کی او بعض د خوب نه پاسي بیا ژوند کی نو چې د چا په خوب کې مرګ راشي دا به د قیامت پورې بیا نه ژوند کیږي د الله پاک په فضل باندې په دوه مناظرو کې پنځپیریان په دې آیت باندې مکمل لا جواب شوي یو پیرا پنځپیریان یو عالم شیخ فضل کریم په نوم باندې د آیت وی چې په دې کې مې د الله په فضل یو بدري ته پوسونو کړل سړی په کنزل شو لا جواب شو بیا جواب نه ورته او دنننا لګ و خړان دي زمون په دې جماعت کې یو پیرا پنځپیریانو سره مجلسو مجلس ډیر زیات اوږد شو ماسپخین درستو شروع شي ما خام تور رسیدو پنځپیریانو خپل عقیده نه لیکله چې عقیده نه لیکل اخره کې مونږ وته چې دا عقیده ستا کومه ده په دې د سره دلیل ته وی بالکل مې خوای آیت وای آیت دا وی وی د دې مطلب دا چې سړی په قبر کې نه ژوند دی کېږي قبر کې عذاب ثواب نشته ماته په دې کې او درې سلور ته پوسونه وکړل خو هغه سړی د الله پاک په طاقت دومره لا جواب شو چې دا جوابونه به زه مفتی ندیم صاحب ته ورکوم تا ته نه درکوم ما ورته چې تاسو د نمان ما وکړل دلیل دې ما ته پیش کړ جواب باغ ته ورکینو دا خو یقینا استازیاتی چې تاسو مو کو مجلس ما سره کې آیت دې ما ته دلیل ما ته و دلیل دې ما ته جواب راکړ جواب نه ورته نو ودا وزه مفتی ندیم صاحب لورکو پنځپیریان آیت ویل چې خپل عقیده پکې نشي خو دی لکه چې عقیده په قران کې نه غلط عقیده خو په قران کې نشته نو چې نه خلق په دوکه کول شي چې قران وایي خو پکې خپل عقیده نشي خو دی ها نو دا آیت پنځپیران په خپل عقیده دلیل کې پیش کړي چې په دې قبر کې عذاب نشته ولی دې ځنه استدلال کوي فیمسک التی قضا علیها الموت الله پاک بندي هغه روحونه چې پاغه باندې د مرګ فیصله کړی وي کوم انسان باندې د مرګ فیصله وشو دا غن روح بندي تر قیامت پورې واپس قبر کې انسان نه ژوند کیږي تا په قران دروغ وي ښا پنځپیران چې په قران دروغ پریږدي نو دی وسم شي او وابیان که په قران او حدیث باندې دروغ پریږدي نو دی هم ټیک شي خو که دروغ نه پریږدي وابیان او پنځپیران وي صحیح مطلب د آیت سره ګوري فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى دې کې دوه الفاظ دي یو دی فیمسکو او بلی ویرسلو فیمسکو معنی د روح بندول او یرسلو معنی د روح آزادول خوشی کول دا دواړه حالات د دنیا بیانی انسان په دنیا کې وفات کیږي فیمسکو انسان په دنیا کې د خوب نه واپس ژوندې را پاسي ویرسلو خبره د دنیا ده او دې د ظالم بچو په کې قبر را چولې دي کې د قبر خبره کم زیاده په قران دروغ دي ګوره تاسو ته اکثر وې چې آیت د یو ځای دی چې اسمان کې په بل ځای خالق په غلط د بوتانو بارک آیت راویلی په مسلمانانو یې پیټ کې خلک په قران وي هغه د قران آیت د دې د پاره نه چې مسلمانانو چې اسمان کاوه دا خصوصي عادت د پنځپیرانو د وابیانو د دواړو دي وګوري یمسکو انسان چې کله ودشي نو په دې خوب کې د انسان روح اوزي دا روح د انسان ګرځي نو کله لړ شي وادل او کله لړ شي کور ته او کله لړ شي بازار ته دا د انسان دا روح په خوب کې اوتی دي
تعلق اشته خو نور روح بهر چکر وای دا مسله اتفاقی دی کې اختلاف د چانشته چې دا روح اوسي کله کله سړی دا روح په دی خوب کې اوځي او مړ پاتې شي خوب نه راپاسي خلک سار پاسي پاسه جمله پاسه او دنیا مړی خوب کې مړ شو کوم ځای کې مړ شو دنیا کې او کله داسي چې روح ته واپس راشي انسان ته پاسه سار منزله جمله پاسه ډایرک روح واپس راشي او د خوب نه پاسي کوم ځای ژوند دی شو په دنیا کې مړم دنیا کې شو او ژوندیم دنیا کې شو نو مسله د دنیا د ظالم بچو په کې د خبر راچولې دروغ نه وي اوس کې یو سړی وخنه د قبر د غینور درایل دي کړه دې ځکه د قبر مسله نشته ځکه د یمسکو یرسلو په منځ کې نسبت د تباین دی او د تباین او تناقض د پاره شرط اتحاد د محل او د مکان او د زمان دی دلته مکانم یو زمانم یو او محلم یو چې دا یو شو امساک او ارسال خپل منځ کې تضاد دي تناقض لري نو په دې وجه باندې دې ځکه د دنیا ماحول په دنیا کې سړی ژوند کیږي د خوب نه پس او په دنیا کې انسان ملکیږي په خوب کې مساله د دنیا ده او دې پس پټ کی په قبر باندې وي قبر کې نه ژوند کیږي کوم ځای دي دلته د الله بنده د دنیا خبرې دي دا په قران دروغ وي د دې وجنه د 1956 نو وړاندې د دنیا په تاریخ کې پنځپیران نشته او د 1857 نو وړاندې د دنیا په تاریخ کې وابیان نشته او دین خو زوړ دی نه دا پکې د کمې نوې را پیدا شو معلومه دا شو چې دا نوې غلط دي او زوړ دینواله خلک ټیک دي چې هغه اهل سنت والجماعه دي دا هم تاسو ته دې مسله ذکر کړو بیا په دې رکو کې الله پاک نفي د شفاعت کوي د کفارو دا کافران چې د خپل خدایانو عبادت کوي په دې خیال چې دا به زمونږ سفارش کوي الله فرمایي دی خو د شفاعت مالکان نه دي شفاعت ټول د الله سره دی الله پاک به د شفاعت اختیار ورکړي چاته پیغمبرانو ته شهیدانو ته عالمانو ته او حافظانو قاریانو ته دا به د مسلمانانو ګناهګارو سفارش کوي نو سفارش خو د الله سره دی د بوتانو سره نشته او سفارش خو بکیږي د مسلمانانو د پاره او دا خو کافرانو دي د کافرانو سفارش نشته او بل د مشرکان او کافرانو د عقیدې د توحید سره نفرت ذکر کی کله چې د الله ذکر کیږي نو کافران تندې تریو کې خپشي چې ذکر کیږي چې الله یو دی د تمام نظام بادشاہ دی اس قسم شریک نه لري نو کافران خپشي او کله د غیر الله خبر کیږي چې پلان کې بوت دومره خدي او پلان کې بوت دومره خدي نو دی بیا خوشاله شي دا د کافرانو طبیعت دی او بل الله پاک د قیامت پر سختی ذکر کوي د قیامت پر بدوم د سختی وي چې ټول دنیا او د دنیا برابر د چن بیا دا یو سړی راوالی او د عذاب د جهنم نه پیزان بچکی او فدیه کې ورکی الله پاک بدا نه قبل دا خو دنیا نه د چې رشوت پکې چلیږي او جرمانه چلیږي دا الله په کتاب او دا الله په دربار کې خو بیا جرمانه او رشوت نه چلی نو ټول دنیا یو سړی ورکی چې ما د عذاب نه خلاص کی الله به نه خلاصي او بیا د کافر طبیعت ذکر کیږي چې کله په تکلیف نه الله ته چغي وي او چې کله په نعمتونو وی دا د خپل کمال دي کې د چا په ما څخه ګړه خو نشته بیا خپل شرک هم تلاش نو الله جل شانه فرمایي الله يتوفى الانفس الله پاک قبض کوي ارواح لرا دې ترجمه ته خیال کې سن غلطه و انفس دلته په معنا د روح باندې نفس اصل کې په بنزو معنی راځي خو دې کې نفس په معنا د روح سره الله پاک يتوفى الانفس قبض کوي روحنا حين موتها په وخت د موت دی روحونو کې ها ضمیر د دې مرجع انفس دی
ترجمه بداشي په وخت د مرګ د دې روحونو کې نو روح نه مړ کېږي ګور انسان کې دوه اشیاء دي یو د بدن دی بل روح دی نو روح مړ کېږي نه دلته چې د مرګ نسبت شو څه مراد به د مرګ نسبت چې کلا روح توحید د دین مراد تعلق ختمېدل د دې جسد سره نو دا معنا بشي په وخت د تعلق د ختمېدو د دې روح د دې بدن سره روح د بدن سره تعلق ختم شو نسبت روح ته د مرګ شو روح مړ کېږي نه د روح په باره کې د علماء دوه اقوال دي شرح العقیدة الطحاویہ کې ابن ابي العز ذکر دي یو دا چې روح باندې مرګ راځي دیم دا چې نه راځي خو د جمهور موقف دا چې په روح باندې مرګ نه راځي چې په روح باندې مرګ نه راځي دلته چې نسبت شو بیا تفسیر مدارک او تفاصیل کې حافظ ابن قیم سے کتاب الروح کې اونو دا ځکه کتابونه لیکي چې کله د مرګ نسبت روح تو شي مراد تر تعلق ختمېدلی نه پدې ده کې حين موتها مراد روح تعلق ختمېدل د بدن سره حين موتها په وخت د تعلق د ختمېدو د روح د بدن سره والتي لم تمت في منامها الله يتوفى الانفس لا پاک وسقي ارواح لرا حين موتها په وخت د خوب د دې کې انسان ودی تموت مراد خوب دی ودی په خوب کې انسان نه روح قبض والتي او هغه روحنا لم تمت في منامها چاغه نمړ کېږي پر خوب د دې کې غم قبض کوي ټول قبض کوي کله پاک فیصله کړی چې په خوب کې دا روح واپس دی بدن تران نه ولي دام په خوب کې قبض کوي او چې دا چا فیصله نه کړی غم قبض کوي بیا فیمسک التی الله پاک بندي اغه روحنا قضا علیها الموت چې پاغه باندې فیصله کړی د مرګ نو مرګ پر روح نه راځي څه مطلب بشي چې پاغه باندې فیصله کړی دا تعلق ختمېدو د دې بدن سره چا باندې فیصله د مرګ کړی چې دا روح د مړ شي نو روح مړ سو روح تعلق د بدن سره د ختم شي اغه الله پاک بني ويرسل الاخرى او الله پاک بندي لګي نور روحنا دا چا چې د مرګ فیصله نه کړي چې تعلق د ختم نشي هغه فیصله شي تعلق د برقرار بیا پیدا شي او د خوب نه سړي واپس را پاسي نو دا غي بارکی هغه روحونه واپس را ولېږي الى اجل مسمى تر دې نیټه مقرره پوری نګور په يوم سکو تعلق د دنیا ويرسلو تعلق د دنیا سړی مرکیږم دنیا کې او ژوند کېږم دنیا کې د خوب نه پس د قبر خبر پدې کې نشته پنځپیران د ځان نه کوي ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون یقینا پدې کې خامخا نقلی دا قوم د پاتې سوچ او فکر کوي ام اتخذوا من دون الله شفاعا ایا دین ولی سوا د الله پاک سفارش کوونکې قل تو فرما او لو کان لم یکون شیء ولا یقین اگرچه دی مالکان د هیڅ او دی عقل نه لري دا مشرکان کافران ځان ته خدایان د سفارت د پاره نیول دي د هیڅ قسم مالکان د سفارش نه دي او نه پکې عقل شته قلت فرمایا لله شفاعت جميعا شفاعت الخاص د الله پاک د پاره دي له ملک السماوات والارض خاص د الله د پاره باد چې د اسمان ازمه کړه ثم الیه ترجم بیا د الله پاک ته تاسو ټول واپس کول شي و اذا ذکر الله او یاد کا وخت کله ذکر کړی شي یاد چې الله پاک وحده یوازي اشمئزت قلوب الذين كفروا نفرت کوي خپشي زړه د کافر زړه د کسان لا ایمنون بلاغتی ایمان لري په آخرت باندې و اذا ذکر الذين من دوني او کله چې ذکر کړی شي د الله نه علاوه نور خدایان اذا هم یستبشرون د کافرانو ته خوشاله شي قل تو فرمای اللهم فاطر السماوات والارض الله پاک چې پیدا کړ د اسمانو د مکلی عالم غیب او شهادت عالم دی په غیب باندې په کارو باندې انت تحکم بین عبادک تب فیصله کوي په مابین د خپل بندګانو کې
فيما كانوا فيه يختلفون پاسه کې چې دی په کې اختلاف کې په دنیا کې ولو ان للذين ظلموا کچریشی دې کسان پر چې ظالمان دي ما فی الارض جميعا او تمام سيزونه چې دی پزما ک باندې او مثله معو او په شان د دې په برابر ور سره نورم شي لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه دی بخامخ په دې ورکی په دې باندې د بد عذاب د قیامت د ورځې د عذاب نه ځان بچی او د دنیا ټول سره والی ځان په دې باندې خلاصي لیکن دا فدیه باندې قبول نکړي شي او بدار من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال بشي دویتا من الله دا الله پاک د طرف ما لم يكونوا يحتسبون چې نو دي دا خیال کوونکی سچ دي پټکړه ټول ورته ښکار شي دي ټول اعمال به مخ تراشي او بدارم سیات ما کسبو او ښکار بشي دي ته بد اعمال چې دي کم کړي وها قبل ما كانوا يصلون او چابيره بشي په دي باندې واسه چې دي پاغي باندې ټوکی کوي فینا مسل انسان درون دانا هر کله چې ورسیږي انسان ته تکلیف نو دی الله ته چغي وهي کافر مراد دي د مسلمان شان دان دي مسلمان په تکلیف کې الله یادي او په خوشاله کې به هم الله یادي ثم اذا خولنا نعمت منا بیا کله چې موږ ورکو د تخپل جانب نه نعمت او خوشالي کافر باندې تکلیف راشي بیا پر راحت راشي نو په تکلیف کې فیدا مسل انسان در نر کله چې راشي تکلیف دی انسان کافر تا دعانا دی بیا من ته چغي وي یا الله زما مدد په تکلیف کې ها ثم اذا خولنا نعمت منا بیا کله چې موږ ددن لدکو او ود دا تکلیف تلدکو او نعمت ورکو د خپل جانبنا قال نو وی دا کافر انما اوتیت ولا علم ما تدا نعمت چې ملو شو دا زما خپل کمالات دي کې په ما د چا احسان نشتا دا ټول زما خپل توره ده دا د الله انعام دي نعمتم د الله او تکلیفم د الله لری کونکم الله ورکونکم الله او کافر وی لری کیران الله او نعمت د مخبل کمالات دا خبره د کافر غلطه مسلمان په نعمت کې د الله شکریا او په تکلیف کې د الله صبر په دواړو حال کې الله یادي نو د مسلمان او د کافر په فرق تکلیف راغی الله یاد خوشالي راغی الله یاد کړه الله شکریا ادا کړه بل هي فتنه بلکې دا امتحان ولكن اکثر لا يعلمون لكن اکثر د دین نه پی قال الذين من قبل فتاقي سره ویلو دا خبره د دین وړاندې کافرانو هم فمغنان ما كان شن پکاران د دې اعمالونه وغه افراد او طاقتونه چې دوی کوم په دنیا کې ګټلو حاصل کړو فاصابهم سيئات ما كسبوا پس ورسید دوی ته اغه سزا د دې د عمل والذین ظلموا من هؤلاء او کسان چې ظالمان د دې خلکو نه سیاسي مصیبت ما کسبوا زړه چې ورسیږي دي تبد سزاګان د دې د عملون او هم به معجزین او دین دي بچ کیدون کې د الله پاک د عذاب نه اولم يعلم دین پیغن الله بشک الله یو ستر رزق لمه شاو يقدر فراخي رزق چاته چې غواړي او تنګوي رزق چاته چې غواړي الله خو خدا چاله رزق ډیر ورکي چاله لګ ورکي ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون يقينا فذيك خامخانقي دي قوم د پرچغي ایمان وروړي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم پمخکې رکو کې د مشرکانو هغه رسوایی د قیامت د ورځې بیان شو اوس په دې رکو کې الله پاک د مشرکانو کافرانو رسوایی د قیامت د ورځې ذکر کوي کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه سید الشهداء رضی الله عنه د احد په غزا کې شهید شو دا شهید کون کی حضرت وحشی کلبی رضی الله عنه چې دل ایمان نور وړي د احد په غزا کې د نبی علیہ السلام تر د شهید کړي بیا د خیال دو چې الله پاک و زما اسلام کلم قبول نکي الله پاک د آیات نازل کړ قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اے زما ګناګارو بندگانو د الله د رحمت نه امید کیږئ ما الله بدر باندې رحمت کی ایمان ډوړي توبه مقبليږي دا آیاتون الله پاک نازل کړی دي د حضرت وحشی کلبی رضی الله عنه مبارک دا صحابی راوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ته ما تخپل قصو کتا زما تر څنګه شهید کو د ټوله قصه نبی علیہ السلام ته وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتبیا او فرمایل چې تاسو کله وینئ نو ما تخپل تر یاد شي نو ته مهرباني کوه استا اسلام قبول لی ما معاف کړی لیکن لګون ته ډډه ته زما د مخ نه کینا چې ما ته تر نه یادي سونه خپل اخلاق د پیغمبر علی السلام د خپل سکا تر هغه قاتل چې مسلې ولا تر لکړي وا پوز وګونه وغیره ټیکټ کړ هغه معاف کړ دا صحابي لا دی بیا بهر چې نبی علیہ السلام مخ ته بډې راته چې نبی علیہ السلام خپکی بیا چې کله د مسیلمه الکذاب کافر سره هغه سړیو چې ویزه پیغمبر ما دا سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې jihad وشو په jihad کې د صحابي می سواق استل او مسیلمه الکذاب کافر دی صحابي قتل کو د بیاوی مان دو کار نه غټ غټ شوی په جون کې یو کار می دا کړی دی په ناپوهه په جاهلیت کې د کفر په زمانہ کې وی د پیغمبر علی السلام تر شهید کړی دی دا مې غټ جرم کړی دی او دیم د اسلام په دوران کې د نبی علی السلام سخترین دشمن مسیلمه الکذاب می مردار کړی دی نو کې دی ش الله پاک زما دانی کی د هغه ګناه د پاره کفاره وګرځي مسیلمه الکذاب یې پیغمبر ما دروژن سړیو خرو پیغمبر علیہ السلام نه بعد خو بل نبی نه راځو دی خر وې پیغمبر راغلی ما ابو بکر صدیق سے وسره jihad وکړو مسیلمه الکذاب مسیلمه د یمامی او په دې jihad کې 200 صحابه شهیدان شو د دې کافرانو چې کوم دا غټ خر مشهور مسیلمه الکذاب دجال هغه دي صحابي حضرت وحشی رضی الله عنه مردار کو نو د بیا دا خبره کوله چې الله پاک نه غواړم چې زما د اسلام دا کارنامه د جاهلیت او د کفر د زمانه دا ګناه کفاره وګرځي دا آیاتونه الله پاک نازل کړل د حضرت وحشی رضی الله عنه مبارک چې کله آیاتونه نازل شو نبی علیہ السلام د پس پیغام ولېګو وحشی تاواز کا وحشی راغی الله پاک سا ایمان قبل ایمان رولا ایمان رولا نبی علیہ السلام معاف کو اگر الله پاک درجه د صحابیت نصیب کا حضرت وحشی کلبی رضی الله عنه مکه صرف وحشی او زبر سره سوي رضی الله عنه اولی ایمان نور رولا او چې ایمان رولا نو شو رضی الله عنه دا الله دوست الله پاک فرمای زما د رحمت نه لا امید کیږي او بل تاسو رجوع الله پاک ته کې وړاندې د قیامت نه د قیامت بنا صاف راځي او بیا چې کله قیامت راشي نو په قیامت کې بیا کافرانو افسوس کوي هي افسوس ما ولید الله تابعداري نه کړی ما بدین پسې ټوکې کول کاش چې ما ته الله هدایت کړی وي یره کاش چې دنیا ته واپسی ما به ایمان بیا راوړی الله فرمایي دنیا ته واپسی بیا نشته تا په دنیا کې د الله قران نه من تکبر دی کول بیا د کافرانو ذلت ذکر کی په قیامت کې به د کافرانو مخونه تکتوري او ټکانه به جهنم وي د مؤمنانو انجام به جنت بیا د الله پاک صفات ذکر کی چې د تمام نظام خالق یو الله دی او د تمام ازمکه اسمانونو د تمام نعمتونو چابیان ټول الله سره دي الله جل شانه فرمایي قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام یا عبادی الذین اسرفوا ازما بندگانو چې تاسو زیاتی کړی اعلان پر په خپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله تاسو منو امید کېږي د الله پاک د رحمت نه ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله پاک معاف کوي ټول ګناهونه انه هو الغفور الرحیم بشک الله پاک بخون کې مهربان دی
وانیبوا الى ربکم تاسو رجوع کی خپل رب تا واسلموا له تابعدار شئ د الله من قبل یاتکم العذاب وړاندې دین چې پتا سو باندې عذاب راشي ثم لا تنصرون بیا وساسو مدد نشي کولی واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم تاسو تابعدارو کې خسته داغه چې نازل شي تاسو ته رب د طرف نه د قران من قبل یاتکم العذاب وړاندې دین پتا سو باندې عذاب راشي بغتة الناس وانتم لا تشعرون حال درې چې تاسو ته پته نه وي ان تقول نفس یا حسرتا دا چې وای په قیامت کې یو نفس کافر یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله ای افسوس پاغه چې ما دنیا کې کوتاهی کړې دا د الله پاک په تابعداري کې دنیا کې می د الله د دوستانو عالمانو نه منل په دنیا کې می د الله پاک د پیغمبرانو نه منل د قران می نه منل د نیکانو خلکو می نه منل ای افسوس په دې باندې وین كنت لمن الساخرين او یقینا په دنیا کې ما دې پسې ټوکې کولې دا خلک په آخرت کې بیا څه کوي افسوس کوي او تقول يا بدي وي لو ان الله هداني لكنت من المتقين كاچ الله ما ته هدایت کړي زبم د متقینو نبی په آخرت کې بدا افسوس کوي او تقول يا بدي وي حين تر العذاب کله چې دی عذاب ویني د قیامت لو ان لي کرتن کاچ دنیا ته واپس کېدل وي او په دنیا کې واپس وي فاكون من المحسنين نو ما بني کې کړي واز بدنه قانون ما په دنیا کې اوس موږ تاسو ژوندۍ او مقشتا علماء تابعداري کوي د نیکانو خلکو تابعداري کوي د پیغمبرانو تابعداري کوي د دین تابعداري کوي د ګناهونو نه ځان اوساتي د کفر شرک نه ځان اوساتي د آخرت تیاری کوي د بے پردګي بے حیايي نه ځان اوساتي ورنه بیا وګوري افسوس نه علاوه بل څه نه وي الله پاک وتسوي بلا ولنا قد جات کا آیاتی تا تو زما قرآن ناغلو کذبت بها تا خو پاغي باندې عمل نو کړی دا غي تکذیب وکړ واستكبرت تا تکبر کړو تا کې خو نشوا ته خو په نشه کې وي تعویذ قیامت نه څوک راغلي دي او کله به دی وی قیامت سره بیا ګورو کله به دا وی وکنت من الکافرین او توی د کافرانو نا تا خدا نه منکن اوس افسوس کو افسوس نه علاوه سب نشته الله دې مونږ تاسو د قیامت د افسوس نو ساتي ويوم القيامه او پرز د قیامت تر الذين كذبوا على الله تبوینا کسان چې تکذیب کړي د الله پاک دروغ ویلي په الله باندې وجوههم مسوده مخنا دغیبت تکتور وی مونږ تاسو مخکې ویلو د نیکانو مخونه با په قیامت کې پړقېږي روخانه وي او د بدانو مخونه دا به تک تور سپیره سپیري الله دې موږ تاسو د قیامت د سپیروالي وساتي نو دلته فرمایي چې د دې مخونه به سوي تک تور الیس فی جهنم مثل للمتکبرین اشتری په جهنم کې ټکانا د متکبرین وینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم او نجات ورکړي الله پاک هغه خلکو ته چې تقوا اختیار کړی دا بمفازتهم پزید کامیابی د جنت لا یمسهم السوء نبرسیږي دي تکلیف ولا هم يحزنون بدی خپشي نیکان با خوشاله الله خالق كل شيء الله پاک خالق تاسیس دي او على كل شيء وکیل الله پاک پر سیل باندې کار ساتي له مقاليد السماوات والارض خازن الله پاک چابيان د اسمانو د زمکو دي والذين كفروا بآيات الله الله پاک کسان چې کفر کوي د الله پاک آیاتونو په قران باندې اولایکم الخاسرون دا کسان چې دوی تاوانیان دي قل افغير الله تأمروني ومخکې رکوع کې د مشرکانو کافرانو افسوس په دنیا باندې بیان شو اوس په دې رکوع کې د مشرکانو کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دعوت د شرک ذکر کی یو پیر د مکه مشرکان راجم شول نبی علیہ السلام ترال چې تا خوري اختلافات پیدا کړی اورور دي د زویس اورور دي د رور سره زوی د پلا سره تر دا وراره سره ټول دی ګډ وډ کړی دي اختلافات دې ډېر پیدا کړي ته اختلافي خبرې کې دا څه وکړو صلح وکړو څنګه وکړو صلح بداسې کو
چې یو ورځ به ته زمونږ د خدایانو عبادت کې او یو ورځ به مونږ ستا د خدای عبادت کوو نو بس جوړه به راشي اتفاق به الله پاک آیت نازل کړ پیغمبر علیه السلام دې ته ووایه آیت الله نه علاوه د بل چا عبادت به زه کومې جاهلانو دا تاسو څه وایي خرو دا خبرې څوک کوي الله نه علاوه د بل چا عبادت زه وکړم ډېر کم قلبي وقوف خلک کوي جاهل یې الله ما ته حکم کړی دی چې زه صرف دغه عبادت وکړم او تاسو وایئ چې صلح کوو نو زمونږ د خدایانو عبادت وکړو ناګورې پیغمبر علیه السلام داسې ونه کړي که د الله نه علاوه د نور خدایانو عبادت دی وکړو نو اگر چې ته پیغمبر هم یې خو ستا هم نقصان کېږي اعمال به دې ټول تباه و برباد شي او ته هم تاوان کې پروت شرک دومره قبیح عمل دی چې ګوره پیغمبر علیه السلام تم پکې نقصان ته رسېږي دا ونه کړي د یو الله عبادت کوو د چا پروا مه کوه اما شان اوشو نبی علیہ السلام ته ماته الله پاک حکم کوي چې د یو الله عبادت کوي استاد د خدایانو عبادت زنه کو اول الله جل شانه فرمایي چې دا زمکا اسمانونه دا ټول د الله پاک د یو موټی په اندازم ندي دا ټول د الله په یو لاس کې اختیار کړي او بیا د قیامت پر ورځ باندې قیامت نه وړاندې به یو شپېلې ووهل شي ټول خلک به بېهوش شي دویمه شپېلې چې څلوېښت کاله بعد ووهل شي ټول خلک به د خپلو قبرونو نه راوځي ځمکه به روښانه شي عمل نامې به کلو کړي شي پیغمبران شهیدان ټول خلق به حاضر کړي شي او ور چاته د خپل عمل مطابق بدله ملو شي نو فرمایي قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام افغیر الله ای غیر د الله نه تأمرونی تاسو ما ته حکم کوي اعبدو چې زی عبادت کوم آیا زد الله نه علاوه د بل چا عبادت کوم ایها الجاهلون ای جاهلانو جاهلانو د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوم ولقد اوحي اليك او پتاکي سره ما وحي کول شي لیک تا د پیغمبر علیہ السلام الى الذين من قبلك استان وړاندې پیغمبران تبشير سو وحي لئن اشركت كبالفرض والمحال تا زمان علاوه د بل چا عبادت کو لا يحبطن عملك نو برباد بشخا مقاست عملنا ولتكونن من الخاسرين او خامخابت شید تاوانیاننا بل الله فعبد بلکې الله پاک چې دی یو د الله عبادت کوا وکم من الشاکرین او تشهد شکر گزارنا اما قدر الله حق قدر او دی کافرانو قدرونو کد الله حق قدر کول والارض جميعا او زمکه ټولی قبضته يوم القيامه د الله پاک په قبضه کړي په ورځ د قیامت او سماوات متيات بيمين اسمان ټول راغون شي بوي د الله پاک په خلاص کې د الله پاک په قدرت کې سبحان پاک د الله پاک وتعالى عما يشركون چته دي د شریکانو نه ونفخ في الصور او پکې به وهل شي پشپېلې کې فصاعق من في السماوات ومن في الارض پر بهوش وشي او تمام مخلوقات په اسمان او پزمکو کې الا من شاء الله مگر سوچ الله پاک او غواړي خبر دی بهوشي نه بچي سوک به بچي جبريل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام او پیغمبران او شهیدان او ملک الموت دعوت بچي ثم نفخ فيه اخرى بیا پکې والشي پدې شپېلې کې دویم فاذا هم قيام ينظرون پس راغانه بدوی د خپل قبر نه پاسي او یو بل تبغوري او دی به انتظار کې چې موږ سره بوس کېږي واشرقت الارض بنور ربها وروخان بشیز مکا پنور د خپل لب باندې او د کتاب او کړو بکړي شي کی بخودي شامل نامه ودي اب النبيين او را بوستل شي پیغمبران او شهدا پیغام او شهیدان او قضيه بينهم بالحق لازم په سره بو شو ما به د دې کې پاک باندې او په دې باندې بس قسم ظلم نشي کولی او وفيت كل نفس ما عملت او پورا ورکړي شي یو نفس ته بدل د عمل او اعلم بما يفعلون الله پاک فيږي پاسه چې بیا کوي وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا فمخکرو کې ذکر د
قیامت په دې رکو کې ذکر د قیامت دی کله چې کافران د قیامت میدان حاضر شي کافران به جهنم ته ډلې ډلې روان شي کله چې دی ورځي نو د جهنم دروازه به دی ته کلو کړي شي او د جهنم فرشتي به دی ته وي ولې تاسو ته الله پاک پیغمبران نو درغلي ولې تاسو ته د الله کتاب قران نو لستلي ولې تاسو د الله پاک د عذاب او د دی ورځي د تکلیف نه وي یراولي کافران به ولې نه راغلي پیغمبران هم راغلي کتابونه هم راغلي ارسل راغلي خو بس زمون باره کې فیصله د عذاب شی او مونږ نو منل خانو چې نو منل ورځي جهنم ته تاسو کور شو دینه بعد نیکان خلق متقیان خلق دا بم ډل ډل جنت ترواني الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي دا نیکان خلق چې جنت ته ځي د استقبال او د خوشاله د پاره وتا دروازې به د مخکینه د جنت کولو کړي لکه دا چا یو ډیر ګران درن ملما راځي کنه نو خلک ورته دروازه د مخکینه کولو کی دا د درنو ملمنو د پاره با د جنت دروازې د مخکینه کولو خو د جنت خادمان بو تسوي سلام علیکم سلامونه وپېچي او ته وي تاسو خوشاله شئ دا جنت تاسو همیشه د پاره دی راځي مؤمنان به جنت ته راشي کافران به جهنم ته چې کله دا مؤمنان جنت ته لاړ دي بل الله شکریا ادا کی یا الله لاک لاک شکر تا موږ سره وعده کړی و په دنیا کې د جنت هغه دې را ترا کړ موږ ته دی ویل جنت به درکوم بالکل ټکانه د جنت راک کوم چې موږ غواړو هغه ځای موږ ته ملاو دي دا جنت په الله پاک دی جنت ته ورکه والله فرمای د دې خلکو دا عمل او دا بدله دا ډیره مزیدار او بیا د الله پاک فرشتي د الله پاک د عرش نه چاپیرا غیبم د الله پاک تسبیح بیان نو فرمای وسیق الذين كفروا او روان بکړي شا کسان چې کافران دي لا جهنم جهنم ته شړلې بشي جهنم ته شړلې بشي کافران جهنم ته زمرن ډلا ډلا پډلو ډلو کې حتی اذا جاءوا تر دې پچیرا جهنم ته فتحت ابواب دي تبدغ وقلو کړي شي دروازې د جهنم وقال لهم خزنه د جهنم دارو غان بوي دي ته علمیاتکم رسول منکم ایا نور هغه تاسو پیغمبران زما تر منکم تاسو د جنسنا یتلون علیکم آیات ربکم چې دی رسول په تاسو باندې آیاتونه د خپل رب وينذرونکم لقاء یومکم هذا دی بيرول تاسو ملاقات د دیور تاسو قالوا نو بدا کافران بلا ولنراغلی ومنتا ولكن قد كلمه العذاب على الكافرين لكن ثابت شو كلمه عذاب دربستا على الكافرين فكافران باندې قيل الله وبويلشي ادخلوا تاسو داخل شي باب جهنم دروازو د جهنم ته خالدين في دیوا مشي په جهنم کې فبئس مثوى المتكبرين پدا ډیر بد ټکانا د متکبرین لپاره وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا او روان بکړي شي کسان چې هغه متقین دي جنت طرف ته چیرې د خپل لبنا زمرن ډلې ډلې حتی اذا جاءوا تدې پر چې دی راشي جنت ته وفتحت ابوابها او حال دار چې وړاندې نه بدی ته دروازې کولو کړې شي وقال لهم قسنت جنت خادمان ورته وي سلام علیکم سلامت دي پتا سو باندې تبتم تاسو خوشاله شي پر خلو غالي تاسو داخل شي دي جنت همیشه لپاره وقالوا الحمد لله الذي اوي بدا جنتيان ټول صفاتون د الله پاک غزاد د پاره دي صدقنا وادو چې واده استقام سره خپل واورثنا الارض او منګي وارثان جوړ کړل مکه نتبوء من الجنة حيث نشاء منګه زی ورکو د جنت نا کم ځکه چې منګ واړو فنعم اجر العاملين پس ډیر خبر د عمل کوونکو د پاره وتر الملائکه حافین او توبینی فرشتي چې چاپیره کېدل کې د حول العرش
چاپیر د عرشنا یسبحون بحمد ربهم دی تسبیح بیان د خپل رب وقضي بينهم بالحق فیصله وکړي په ما بین د مخلوق کې په انصاف سره وقيل وبویلش الحمد لله رب العالمین ټول صفاتونه د الله پاک غزاد د پاره دي چې رب د مخلوقات دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين